ورسته کسان پاتې شو د مخکې کېنو تر مو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام علیکم د ما خوږو درنو پښتنو ما ته څومره پته لګي ټول ماشاءالله څوکني یې کنه الله تعالی مو خوشاله را په امارات کې زه هم څه پیله ځل داسې وشول د ایوب روډ د پی ټي آی په نامې باندې سروس ډے خلاص کړ پی ټي آی سروس ډے ورونو واحد یو پښتون کوم چې الله تعالی هغې ته ښایست ورکړی ده خلوص یې ورکړی ایمانداري ورکړې ده افسوس دا ده چې په هر دور کې د سره زیاتی شوی الحمدلله د عمران خان په سیاست کې راتلو سره نیشنل سطح که انټرنیشنل سطح باری ملک دې خط پرتوب ته د ځوانانو ته الله تعالی یو عزت نصیب کړه موږ به فل کوشش کوو چې د عمران خان نظریه د هغه سوچ د هغه فکر مخته وړلو کې یو کردار به ادا کړو څه کردار به ادا کړو کم ملګري که سوشل میډیا سره تعلق لري که هغه نه علاوه دیرو په دیرو ګرځي حقایق دلایل سره د خان صاحب خبره د خپل ملک ترقي د پښتونولي چې کومو خلکو استعمال کړي هغه ځپولو خلکو آواز هر فرد ته رسونکی ده وجه څه ده چې راتلونکی وخت ته ضروري ده چې عمران خان یو ځل بیا راشي او هغه د پاکستان څخه کم لاین اور لینټر یعنې ټریک باندې اچولو یو ځل موقع ضروري ده هغه کې د ما کوم ادارو کې کم خلک دي هغه غلط پاکستان استعمالولو کوشش کوي یا د ما غریب عوام پښتانه استعمالولو کوشش کوي هغوی ته لاره ښودله دا واحد زغه په نن دور کې عمران خان نه څوک ښه نشي کولی هغوی به کله مضبوط رسي پیلم پښتون الحمدلله 2013 کې غیرت کړی خان صاحب یې راوستی دا مبارکباد هم تاسو ټولو پښتنو ته ځي دا ریکارډ کم شوی خیبر پښتونخوا تاریخ گواه ده چې چاته هم دویمځلي حکومت نه ده ورکړی الحمدلله دا واحد غیور پښتون ده چې خان صاحب ته دوباره هم چانس ورکړو اور انشاءالله دا به یو تاریخ رقم کیږي چې دا پښتون قوم به خان صاحب ته هیټریک هم انشاءالله ورکوي دریم ځل پاکستان عمران خان زنده‌باد غلطي شي معذرت غواړم